کله چې بچي شلو 50 کالو ته ورسېدو تا ته پته ولګېده چې تعلیم حاصل کو او تعلیم کوي یا لګیا دی مور پلار باندې لازم دي چې دله واده وسوکي بغیر د واده نه پرېږدي نو په مور پلار باندې پنځم حق د بچي دا شو چې واده به ولې کوي د واده پورې دا د پلار او د مور حق دی دا به په خپلو مټو نه ګټي دا به د پلار په مټو به ګټي او پلار به ولې کوي زمونږ پښتنو کې دا مشهوره ده وپرېږده چې هلکه په خپلو پښو باندې ودرېږي او په خپلو مټو باندې وګټي بیا به ولې واده وکړي نه دا په مور پلار فرض او لازم دي چې دا واده به ورله دی کوي هو اوس دې کې اختلاف دی چې دا واده په کوم وخت کې پکار دی بچی ته دې ګوره چې کوم وخت کې والا پکار دی هغه نه هم تپوس کوه اوس که چېرته عند التوقان نو بیا واجب دی په 12-14 کاله کې چې ځان کنټرول نشي ساتلی په ځان باندې یقین او اعتبار نشته د 12-14 کالو دی واده ولو نه که خپل تعلیم باندې توجه ساتي دنیایي یا دیني دواړو باندې او دې د 10 کالو دی خو چې وایي چې زه لا تعلیم کوم ځان کنټرول ساتم نو خیر دی واده ولله وکړو خو که نه دا مور پلار واده نه کوي بچي لا او دا بچي څومره غلطۍ کوي څومره ګناهونه کوي هغه ګناهونه چې کم د واده سره کنټرول کیږي او دوله واده نه کوو نو په دې کې پوره د پلار ملوث دی که دې بچي ګناه کو که بار نه اوپر ګرځېدو زناونو پسې ګرځېدو دې کې دا مور پلار پوره شامل دي په ګناه کې نبی علیه السلام وایي چې د چا د وجې نه یو ګناه کیږي نو هغه سړی په دې ګناه کې پوره شامل دی تو اوس بچی له واده نه کوي او دی په تا باندې حق واجبه دی او دې ګناه پسې ورپسې دی د دې پلار نه به اول تپوس کېږي څنګه چې دا زوی ګناهګار دی چې دا غلط کار یې کړی دی نو د هغه په هغې ګناه کې څه کمې نه راځي او دا پلار یې ورسره هم دقسې ګناهګار دی لکه خلک وایي که نه پلانکي نه مې ختم وکړو یاره له پلانکي وکړو او ثواب چې د هغه په هغې کې هېڅ کمې نه راځي او د هغې هم چې دی پلانکي ته هم میلاوېږي نو څنګه چې ثواب د هغې یو پوره دی او بل ته پکې هم د هغې پرې میلاوېږي او هېڅ کمې پکې نه راځي دقسې چې دا زوی ګناه کوي نو دا زوی چې څومره ګناهګار دی دومره ورسره دا مور پلار هم ګناهګار دی او د هغې زوی په هغې کې هم هېڅ کمې نه راځي هغه ورسره هم پوره ګناهګار دی ځکه د ګناه ذریعه چې جوړه شوې هغه دا پلار جوړ شوی د ګناه ذریعه چې جوړه شوې دا مور جوړه شوې نو څوک ورسره ګناهګار دي دغه مور او پلار ورسره ګناهګار دي یا که چېرته مشر ورور سره اختیارات نو مشر ورور به ورسره پکې هم ګناهګار دي ځکه دا مشر ورور هم په مرتبه د پلار کې دی دا د اولاد حقوق دي چې دا لازم دي په مور او پلار باندې چې واده دې ورله وکړو د 3 ورځو د 3 شپو پورې ساتل دا ستا میلمستیا ده چې وکړې وله پردی خور لور دې راوستې او د بچي دې میلمستیا ورځې دي 3-4 ورځې وله میلمستیا وکړه که په 4مه ورځ تا سره نه و خوشحاله تا ته وي چې دادا ستا له کار نه مونږ تنګ یو مونږ را دوره پیټي نه شو برداشت کولی کور وله جدا بس اوس د بچي حق ختم بیا پاخواسه نشته دا د پیدایش نه والا او د واده پورې دا زندگی سوا د واده د 3 ورځې پورې دا په پلار او مور باندې لازم و چې دې بچي به پرورش کړي اوس چې واده دې ولې وکړو 3-4 شپې تېرې کړې و یاره بچیه 3 ورځې مې د میلمستیا وکړه د دغه دې الله مال اجر راکړي او نوره کړه دې ګول کوه ځاله چې هره پله ځي دی کې بیا څه ګناه نشته دغې نه په هاخوا کوله ټکم نه ورکوې مه ورکوه بل خدای پورې په تا باندې لازم